جی ګرانو کتونکو په مشرق ټي وي ستاسو خپل پروګرام او د سپیشل کیست سره د کراس روډ سره ستاسو قربه محمود جان بابر ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دا نن دوه نوي ډیولپمنټس مخې ته راغلي دي. یو نوي خبره دا مخې ته راغلې ده چې سبا نه به یعنی حکومت په خیبر پښتونخوا کې دا اعلان کړی دی چې سبا نه به ټول بازارونو ټول دکانونه کولو وي. په دې خبره باندې لا تر اوسه پورې څوک نه دي پوه چې یو طرف ته لګیا دی د مرګونو تعداد وی زیاتیږي او متاثره خلک زیاتیږي، بل اړخ ته حکومت وی اعلان وکړو چې سبا نه به د سحر نه والې ته 4 بجو پورې به د لاک ډاون دویم فیز وي. اوس به هغه ټول کاروبارونه چې کوم تر اوسه پورې بند وو هغه به کوله وي. په دې باندې به خبرې کوو چې اخر داسې څنګه کیدای شي چې خطره هم موجود وي، بهر ډزې هم روانې وي او موږ د بهر هم ګرځو. په دې به هم خبره کوو. خو یو بل ډېر اهم خبر راغلی دی. هغه خبر دا دی چې زموږ پاکستان کې کله د MBBS ډاکټران جوړ شي یا په دې فیلډ کې چې نور کوم شعبې دي په هغې کې چې کله ډاکټران جوړ شي نو د هغوی ارمان وي چې هغوی د انګلینډ ته لاړ شي او انګلینډ ته زموږ د پاکستان نه ټولو کې زیات ډاکټران هر کال ځي. هر کال چې څومره ډاکټران پاس کیږي او د هغوی بیا مخکې چې کله امتحانونه ورکوي او د هغوی خواهش دا وي چې هغوی د انګلینډ ته لاړ شي. دې وخت کې په انګلینډ کې زموږ قریبا د یو اندازې مطابق 13,000 ډاکټران هلته د پاکستانیان دي. دینه علاوه 50,000 پورې داسې خلک دي چې هغه د پاکستان د میډیکل نورو شعبو سره د هغې تعلق ساتي. څوک نرس ته، څوک انستیټک دی، څوک چاته انستیزیا ورکوي، څوک بله شعبه کې دی. دا ټول چې څومره په هسپتال کې کارونه کوي دا ټول خلک زمونږ دي. او خبره دا ده چې یو بل خبر راغلی دی. هغه خبر دا دی چې په UK چې کوم دی چې انګلینډ ورته وایي، برطانیه ورته وایي او چې کوم موږ د لندن او د برمنګم او د مانچسټر په نومونو باندې پیژنو، هلته یو بل خبر راغلی دی چې هغې هلته موجود څومره هم داسې خلک دي چې د هغې د پاکستان سره تعلق دی، هغې د هندوستان سره تعلق دی، هغې د بنګلادیش سره تعلق دی او هغې د افریقې سره تعلق دی. هغه ټول خلک نن ډېر زیات خفه او پریشانه دي ځکه چې هغوی ته د دې خبرې پته لګېدلې چې په اسپتال کې کله نه چې کرونا راغلی نو په اسپتالونو کې چې کومه سخته ډیوټي ده هغه د دې 4 ملکونو د خلکو نه اخلي او د دې 4 ملکونو نه خلکو نه چې وی اخلي نو په دې طریقې ته اخلي چې دوی ته هغه سیزونه هم نه ورکړي چې په کم باندې دوی بچ کېدی شي او په خپله وی د هغه خلک دا ډیوټي نه کوي. نو دې نه پس چې کله تاسو وګورئ نو 13 ډاکټران تر اوسه پورې چې کوم هلته وفات شوي دي د کرونا د خلکو د علاج په وخت باندې، نو هغه 13 کې یو کم 13 هغه ډاکټران دي چې د هغې تعلق یا پاکستان سره دی یا هندوستان سره دی یا بنګلادیش سره دی. دې خبرې هلته خلک ډېر زیات خفه کړي دي او هلته هغه کمیونټي اوس راپاسېدلې ده، دا خلک راپاسېدلي دي او دوی خپل تپوس کوي لګیا دي چې اخر دوی سره ولې داسې کېږي او هغه خلک دا ډیوټي ولې نه کوي چې د چا دا وطن خپل دی او دلته یعنی هغه سپین خلک چې ورته وایي دوی دا ډیوټي ولې نه کوي. دا یو ډېر لوی ډیبیټ هلته شروع شوی دی. زموږ خلک چې کوم دي هغه ډېر خفه دي چې ولې زموږ دومره ډېر زیات خلک مري لګیا دي. یو وخت کې چې په برطانیه کې څومره ډېر زیات تر اوسه پورې خلک وفات شوي دي د دې کرونا نه، نو په هغې کې زیاتر تعلق چې کوم دی نو هغه د دیزی خلکو سره دی د چې کوم ملکونه ما تاسو ته یاد کړه. تر اوسه پورې چې کوم رپورټ دی په برطانیه کې 10,615 کسان تر اوسه پورې وفات شوي دي. بیا د دې ټول پوره حساب کتاب دی چې هغه ورسره روان دی او دا خبرې کیږي. خو هلته اوس د دې 4 ملکونو خلک راپاسېدلي دي، خصوصا پاکستانیان خفه دي. ما له پخپله ډېرو خلکو ټلیفون وکړو چې زموږ هلته بچي دي هغه ډاکټران دي د هغوی به څه کیږي. زموږ پاکستان حکومت هم د هغوی تپوس نه کوي او هلته هغوی سره هم یو لار وایي دا خلک وایي چې هغوی ته وایي چې په دې سخت ځای کې به ډیوټي کوئ، ماسک به هم نه لګوئ، دستانې به هم نه اچوئ او خاص ډرس به هم دله نه درکوو چې تاسو بچ شئ او که ډیوټي نه کوئ نو ستاسو پرمټ به کینسل شي د نوکرۍ. نو دا خلک مجبورن وي دا ډیوټي کوي چې کله بیا روزي نو بیا د ځان د صفا کولو څه بندوبست هم ورسره نه بیا خپلو بچو ته راشي. بیا ډېر داسې ډاکټران تر اوسه پورې هغوی په خپله او د هغوی فیملیز د دې نه انفیکټ شوي دي. دا هر څه ولې کیږي په دې باندې به مونږ خبره کوو. ما سره د دې وخت کې ما کوشش کړی دی چې د لندن نه ځان سره چې کوم د دې ډاکټرانو چې کوم تنظیم دی او هغوی سره زه رابطه وکړم. د هغوی نوم دی ډاکټر شکیل پوري صاحب. ډاکټر شکیل پوري چې کوم دی نو د اسوسییشن اف پاکستان فزیشنز اینڈ سرجنز مشر دی. هغې سره زمونږ رابطه شوې وه او زه لږ غوندې ټیکنیکل مسله ده چې موږ سره کنیکټ کېږي. بیا دې نه علاوه زمونږ د دې سیمې پښتون صحافي زاهد خټک صاحب هم ما سره د برمنګم نه په لاین باندې دی. تر هغې پورې چې زمونږ ډاکټر صاحب سره رابطه وشي زه به د زاهد خټک صاحب سره خبره کوم. زاهد خټک صاحب په پروګرام کې درته هرکلی ویم. دا یو خبره ډېره زیاته دلته راخوره شوې ده چې په برطانیه کې د پاکستان او د هندوستان
او د بنگلاديش د خلک چې کوم دي دینه د سخت ډیوټي غستې کیږي په خپل چې ما څومره میډیا هم او کته په هغه کې هم خبرې دي د چې کوم کورونه دي هغه خلک هم ډیر زیات خپه دي دا څه صورتحال دی الته خلک سوي دی باره کې ګورجی سورہ زمخ کې داسې اطلاعات راغلي چې کم تاسو انټرو کوم ذکر وکړو چې ډاکټرانز یا پیرامیډیکل سټاف یا نور د ایمرجنسي کم سټاف چې دی هغه ایشین چې کوم دي د هغوی تعداد زیات دی او پکې پاکستانیان هم شامل دي د حوالې سره سورہ زمخ کې دلته د ډاکټرانو د کوم تنظیمونه چې دي تحفظات او اظهار کو بیا د سلسله کې زموږ اطلاعاتو مطابق انکوایریز هم شروع شوي چې آیا دا واقعیت څنګه مخته راغلي چې په ډېر ګڼ تعداد کې چې کوم ایشین تعلق لرونکي خلک دي اداوی مرګ مخه ته راغلي د سلسله کې انویسټیګیشن هم شروع دي او راتلونکي ورځو کې به د سلسله کې چې کوم ریپورتس دي هغه مخه ته راځي دلته به ذکر دا وکړم چې برتانیې سره اورال دا وایم چې د یورپ د ټولو نه لوی ملک برتانیې جوړ شوی دی تر اوسه پورې د 150,000 نه زیات مرګونه دلته ریپورت شوي دي او د 2 لکو نه زیات چې دي هغه متاثرین دلته ریپورت شوي دي هاسپټلز خبره وکړي چې هاسپټلز کې ځای نشته دی خوشحاله خبره دلته دا ریپورت شوي ده چې نوي کوم راتلونکي کیسونه دي هغې کې لږ غوندې څه کمي راغلې ده خو بهرحال هاسپټل چې کوم دي هغه کې گنجائش نشته دی جی مې موږ کوشش کوو چې موږ ډاکټر صاحب سره هم زموږ خبره وشي رابطه ور سره وشي او زید خټک صاحب دا خبره کیږي چې لکه د دې خلک دا ګیله لري او دلته چې کوم کورونو ته سوال جواب راغلی دی چې الته کوم ډاکټرانو نه کار اغستې کیږي نو هغه ډاکټران چې کوم دي د هغوی تعلق پاکستان سره دی خو د هغې د حفاظت خیال نه ساتلی کېږي په دې باندې هلته هم چېرته خلک خبره کوي که نه کوي ځکه چې دلته دا خبره ډیره زیاته ده او چې دا څومره هم دا خبره کیږي نو دلته لکه کورونو کې دا خبره خورېږي دا ښه خبره نه ده خو بیا د دې نه پس زه په خپله دا خبره د دې خبره دا ویم چې ما هلته کله خلکو سره خبره وکړه نو هغوی ویل چې نه مونږ په خپل کورونو کې ناست یو او څه خلک چې کوم دي نو هغوی په خپلو کورونو کې ناست دي هغوی بچ دي خو بیا هم ورسره داسې کار دی چې مونږ کوشش کوو چې ډاکټر صاحب سره زموږ په بیپر باندې که چېرته رابطه وشي په ټلیفون په لاره به ورسره خبره به کوو نو د هغوی نه به هم دا ټولې خبرې تپوس کوو او خو خبره دا ده چې زمونږ زید خټک صاحب سره هم رابطه کټ شوه خو خبره دا ده چې دا تر اوسه پورې چې ما کوم خبرې ویلې دي هغه دا ده چې او ما سره چې کوم خلکو خبرې شریکې کړي دي هغه دا دي چې د پاکستان او د دې علاقو چې دا کوم خلک دي د دې دا چې کوم څلور ملکونه ما یاد کړه دې له دې یو بیم هغه وایي کمیونټي ورته وایي BAME دا د څلور لفظونو نه جوړه یو کمیونټي ده او دوی په خپله دا وایي چې دا د دې کمیونټي خلک چې کوم دي دا به په دې اسپتالونو کې به ډیوټي کوي او دې کې خبره دا ده چې د قانون چې دا کم ویلی دي چې امپلایر یعنی چې کوم سړی به دې ځان سره برتي کوي هغه به د دې ذمہوار وي چې هغه به د دې د تحفظ خیال ساتي خو په دې وخت کې چې کوم خبرونه تر اوسه پورې په میډیا کې راغلي دي او د دې خلکو چې کومه ګیله راغلې ده او کوم خلک چې تر اوسه پورې وفات شوي دي هلته ډاکټران او هغه ډاکټران چې هغوی د خپل کور خلک ځان سره متاثره کړي ځکه چې اسپتال کې هغوی ته د کټ نو ورکړی شوی هغوی ته نور څیزونه نو ورکړی شوي نو هغوی ته دا هم ویلی شوي وي چې تاسو که انکار وکړو نو ستاسو پرمټ به هم هغه کېږي نو خبره دا ده چې د هغه تعداد چې کله نه راغلی دی نو په خلکو کې خفګان خور شوی دی او څه خلک پکې داسې هم شته چې هغوی دا هم ویلي دي چې زمونږ بچي چې کوم هلته دي هغه دې واپس پاکستان ته راشي خو دې کې هم لا تر اوسه پورې هغه خو نشته نو مونږ ویل چې مونږ په دې نو ما ته پروډوسر صاحب وایي چې ډاکټر شکیل پوری صاحب چې کوم دی د ایسوسییشن آف پاکستان فزیشنز اینڈ سرجنز هغوی ما سره دې وخت کې پلان باندې دي ډاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی السلام علیکم جان محمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ایک موقع دیا ہے بہت شکریہ مسٹر شکیل پوری صاحب آپ آئے آپ نے عزت بخشی یہاں پہ لوگوں میں کافی پریشانی ہے یہاں پہ خبریں آ رہی ہیں کہ صرف وہ سخت ڈیوٹی ہے جو ہے وہ کرونا کی اس کے لیے صرف ہمیں بھیجا جاتا ہے ہمیں کا مطلب پاکستانیوں کو بھیجا جاتا ہے اور اس لیے نقصان بھی زیادہ ہو رہا ہے کیا کہیں گے کیا صورتحال ہے حقیقت میں ایسا ہے اچھا یہ بتائیں کہ پہلے کہ کیا آپ کی میری ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ کو آپ بالکل نظر آ رہے ہیں اور بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کی ویڈیو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے شکریہ اچھا دیکھیں پوری دنیا میں یہ اس وقت ایک مشکل وقت ہے یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے پریشانی انسرٹنٹی سائیکولوجیکلی لوگ بہت پریشان ہیں لیکن یہ جو بات ہے کہ صرف
بلیک ایتھنک مائنورٹی جو گروپس ہیں ان کو ڈسکریمنیٹلی آگے زیادہ بھیجا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں انگلینڈ کے اندر جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا 13% جو ہے، یعنی 13% جو ہے وہ اس کو ہم BAME کمیونٹی کہتے ہیں، جو کہ بلیک اینڈ ایشین مائنورٹی ایتھنک گروپ اس کا مطلب ہے. اس کے اندر جو ہم مائنورٹیز کے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈک سٹاف ہے، اور جو ہمارے باقی کے الائڈ ہیلتھ کیئرز ہیں وہ شامل ہیں. لیکن NHS کے اندر جو کہ ہماری نیشنل ہیلتھ سروس ہے، جو کہ میڈیکل علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرتی ہے، اس کے اندر 44%، یعنی 44% کافی ہائی نمبر ہے جو کہ ہم لوگ ہیں جو کہ اپنی خدمات کا جو ہے نا وہ خدمات کو پیش کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بات کہنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیں آگے بھیجا جا رہا ہے. ہم ہیں ہی زیادہ، اور جو ہائی رسک ایریاز ہیں اس میں ہماری جو نمائندگی ہے وہ کچھ زیادہ ہے. جی، ہائی رسک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے GPs ہیں اور جو لوگ اینستھیزیا دیتے ہیں، جو کہ ایکسیڈنٹس اور ایمرجنسیز کو ہینڈل کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہم زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ اور ان کو بھی کچھ خطرہ ہے؟ جی، اس میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ لوگ زیادہ ہیں، لیکن جو میڈیکل کی پریکٹس ہے وہ کافی بدل گئی ہے جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے. جنرل پریکٹس جو ہے جس کو ہم GP کہتے ہیں، جو کہ فرنٹ پوائنٹ آف کال، سب سے پہلے جو پیشنٹ کو کچھ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو فون کرتے ہیں یا اسے مشورہ لیتے ہیں، تو اس کی پریکٹس میں اب وہ فیس ٹو فیس جو معاملات ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. زیادہ تر اس کو ٹریاج کرتے ہیں، فون پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو زیادہ ضرورت ہے بھی ہے کہ نہیں، پھر اس کو مشورہ وہ فون پہ ہی زیادہ دیا جاتا ہے، انلیس کہ کچھ کریٹیکل معاملات ہوں. تو کریٹیکل معاملات میں جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے جنرل پریکٹس کا وہ بہت کم ہے. اور جہاں تک رہے گی بات اینستھیزیا کی، تو اینستھیٹک جو ہمارے کولیگز ہیں انیتھسسٹ جو کہ ICU میں کام کر رہے ہیں، ان کے ہاں جو سفرنگ ہے یا ڈیتھ کی جو پرسنٹیج ہے وہ نسبتاً کم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ جو PPEs ہیں جو کہ لوگ پہن کے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، خود جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جو عملہ ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں اسے، فروری میں یہ سارا معاملہ بنا، لیکن ابھی تک کہتے ہیں کہ برطانیہ میں اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. یہ کس نے پہننا ہے، کس کو ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا، اور اتنا ہے بھی نہیں کہ تمام سٹاف کو دیا جائے، اور کہتے ہیں کہ جن کو نہیں ملتا اس کی وجہ سے یہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں، پوری دنیا کے اندر یہ جب اس معاملات کی ایمرجنسی آئی، پاکستان، امریکہ، UK، جرمنی، اٹلی، فرانس، اسپین، تو اس PPE کی کتنی ضرورت پڑے گی یا کتنی ضرورت ہے وہ پہلے سے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا. لیکن جب سے یہ معاملہ آیا ہے، ساری حکومتیں جو ہیں انکلوڈنگ برٹش گورنمنٹ، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو فلفل کیا جائے. ہاں، اس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ وقت کے حساب سے، نمبرز کے حساب سے بدلتی رہی ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا حکومت کے ساتھ ہمیشہ، یہاں کی حکومت کے ساتھ ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہی ہے کہ اس کو ضرورت کو، سپلائی اور ڈیمانڈ کو جو ایک بیلنس رکھا جائے اور جلدی سے جلدی اس کو پرووائڈ کیا جائے. شروع میں کچھ معاملات تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضرورت جو ہے وہ بیلنس میں آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیز ہے؟ 31 لوگ اب تک مرے ہیں، اس میں سے 29 جو ہیں وہ اس کمیونٹی سے ہیں جو کہ جس کا تعلق آپ سے ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ تو اس وجہ سے پریشان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ ان کو ماسک پہننے کی اجازت نہیں، وہاں پہ ان کو گلوز پہننے کی اجازت نہیں، وہاں پہ ان کے پاس PPE نہیں ان وارڈز کے اندر ڈاکٹر کے پاس، اس لیے کہ مریض کی اپنی نفسیات پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر خود انفیکٹ ہو جاتا ہے، اپنے خاندان کو، یعنی خاندان بھی اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیے پیارے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے دن سے ہی نہ صرف کہ میڈیکل سٹاف بلکہ انہوں نے پبلک میں بھی جو ماسک جو تھا اس کو کافی پروپیگیٹ کیا ہے. جہاں تک رہے گی کہ بات ہاسپٹل کے اندر جب پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو ماسک پہننے سے اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے،
ایسی بات کوئی نہیں ہے. شروع میں ایسا ہوا تھا کہ کچھ ایک خاص قسم ماسک کی بہت ساری ڈفرینٹ جو ہے نا قسمیں ہیں, آپ جانتے ہیں, کچھ سرجیکل ماسک ہیں, کو NK95 ہے, KN95 ہے, سوری. تو یہ لوگوں کو کس چیز کی کس وقت کیا ضرورت ہے, اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو جو ہے نا ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے. شروع میں یہ کچھ خبریں آئی تھیں کہ لوگوں کو روکا گیا ہے, لیکن میجورٹی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ترقی یافتہ سے مراد صرف یہ اپنی انفراسٹرکچر کی ترقی نہیں ہے, ان کی میڈیکل کی ترقی بھی ہے. اب یاد رکھیں کہ بہت سارے دنیا کے ممالک سے جتنے بھی مریض تھے وہ یہاں پہ UK میں اور امریکہ جایا کرتے تھے علاج کے لیے. تو یہ لوگ پریپیئر ظاہر ہے ایک دم سے تو نہیں تھے, لیکن اب جو صورتحال لگ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو پریپیئر کیا جا رہا ہے, اور یہ جو بیلنس تھا سپلائی اور ڈیمانڈ میں وہ ایک آتا جا رہا ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کی وفات ہوئی ہے, اس کی وجہ صرف PPE نہیں ہے, اس کے اندر ہم نے ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشین اینڈ سرجنز آف یونائٹڈ کنگڈم نے ایک اس کو ڈیمانڈ کیا حکومتی لیول پہ. ہم نے باقی کی جو ہماری 16 آرگنائزیشنز نے مل کے اس کو لکھ کے بھی بھیجا ہے ہمارے پبلک ہیلتھ انگلینڈ کو, NHS انگلینڈ کو, کہ اس کی ایک انویسٹیگیشن کی جائے. لیکن اس میں بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, اس میں جینیٹک ریزن ہو سکتا ہے, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور انڈر لائنگ ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے. آپ اس بات پہ ایگری کریں گے کہ اس وقت پاکستان سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں ڈاکٹر جو ہیں وہ بیمار ہیں, اور اس حوالے سے آپ کی تنظیم خود ہی بیان جاری کر چکی ہے کہ حکومت کو اس معاملے میں کچھ کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے میں نے پڑھا تو ڈاکٹر حبیب زیدی صاحب جو ہیں پاکستان کے, جب وہ وفات پائے تو اس وقت خوف پھیلا تھا اس حوالے سے, تو پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک خوف, ایک مینٹل سٹریس تو ہے اور وہ چل رہی ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صرف خوف کے اوپر ہی فوکس کریں یا اس کو پریکٹیکلی بھی کچھ کریں. ہم نے جب یہ ڈیمانڈ کی تھی حکومت سے چند ہفتے پہلے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, تو حکومت برطانیہ نے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک خاص کمیٹی بنائی ہے. ہماری ریکویسٹ تھی کہ اس کمیٹی کے اندر ٹرسٹ وردی اور ایسے لوگ ہوں جن کے اندر کے سب لوگوں کا اعتبار ہو, ٹھیک ہے. اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے, اور اب NHS انگلینڈ نے اپنا جو ٹرسٹ ہے جو ہاسپٹلس کو چلاتے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ رسک اسیسمنٹ کی جائے گی. دیکھا جائے گا کہ جو بلیک ایتھنک مائنورٹی گروپ کے جو لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کو اگر کوئی ہائی رسک ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی جاب دے دی جائے کہ یہ کرونا وائرس کے جو پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک میں نہ آئیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہیں. تو میں آپ کی توسط سے یہ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگوں کا رنگ یا ایسی کوئی کسی وجہ سے ہم لوگوں کو کوئی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں, کرونا وائرس کچھ امتیازی سلوک ضرور کر رہا ہے, اور اس کے لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں UK میں بھی اور US میں بھی اور باقی کی دنیا میں بھی کہ اس کے لیے کوئی اسٹڈی کی جائے, سائنٹیفک اسٹڈی, جس سے پتہ چلے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے جب ایک وائٹ اسکن آدمی کو یہ ہوتا ہے تو ایز کمپیئر ٹو دا وائٹ پاپولیشن, ہماری جو پاکستانی پاپولیشن ہے وہ 3.29% زیادہ چانس ہے اس کے اس سے بیمار ہونے کے یا اس سے مرنے سے. تو اس کی سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رپورٹس آئیں گی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. مسٹر شکیل پوری صاحب, آپ نے جو باتیں کی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ یہ سب کچھ کر رہی ہیں, پھر یہ لوگ شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی ذمہ دار شخص سے وہاں پہ شکایت کرتا ہے تو وہ یا تو اسے نظر انداز کر دیتا ہے یا وہ اسے ہراس بھی کر لیتا ہے بعض اوقات اپنے رویے سے. اس قسم کی شکایت آپ کے پاس آئی ہیں کیا؟ نہیں, مجھے پرسنلی ہمیں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے. ہاں, ہمیں اس طرح ہے اپنے ممبرس کی, اپنے کولیگس کی فکر ہے, اور ہم کانسٹنٹلی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. ہمیں جہاں بھی گیپ نظر آتا ہے ہم اس کو فلفل کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹیز, اپنے جو سٹاف ہے, اپنے جو کولیگز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 24 گھنٹے اس کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ صرف ہم لوگوں کو کسی خاص وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ پی پی ای نہ صرف یو کے میں بلکہ پوری دنیا میں، اور ہم دوبارہ سے آپ کی توسط سے یہ ریکویسٹ کریں گے پاکستان میں بھی، اور پاکستان کے ڈاکٹرز بیچارے بہت سفر کر رہے ہیں، خاص طور پہ ینگسٹرز جو پیشنٹ کو اپنی فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، ان کی پی پی ای کی بہت ساری کمیاں ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان کی ہیلتھ منسٹری کو. ہماری ایک پچھلی سنڈے کو میٹنگ ہوئی تھی، ریسپیکٹڈ ہیلتھ منسٹر جو ہیں پاکستان کے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، ان کو بھی یہ ریکویسٹ کی ہے. تو یہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کافی معاملات جو ہیں دوسرے ممالک میں چل رہے ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کمیاں ہیں اس کو جلدی سے جلدی پورا کیا جائے تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کو بچا سکیں. یہ جو آپ کے تنظیم ہے اس کے چیئر ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، انہوں نے کل شاید بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو صورتحال ہمارے لیے بنی ہے، جو یہ بی اے ایم ہی ہے، یہ کمیونٹی ہے، اس کے لیے بنی، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ توقع تھی اس کے لیے، لیکن پھر بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ یہ سلسلہ رک جائے. تو انہوں نے تو تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گریجولی حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. تو کیا یہ ڈفرینس نہیں ہے، ڈفرینس آف اوپینین یا کیا کہتے ہیں اسے، آپ دونوں کی بات ایک کیوں نہیں لگ رہی مجھے؟ نہیں، دونوں کی بات ایک ہے. ڈاکٹر عبدالحفیظ ہمارے سی ای او اور فاؤنڈر ہیں ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین اینڈ سرجنز کے. میں نے بھی آپ سے جس طرح عرض کی ہے کہ ہم نے 15 دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے تحقیقات کے لیے کمیٹی کی ریکویسٹ کی تھی جس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ کو اور ہمیں اس بات کا شک تھا کہ ہماری جو ایشین اور بلیک ایتھنک مائنورٹی کمیونٹی ہے اس کے اندر کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ ڈائبٹیز جو ہے وہ زیادہ ہے، انڈر لائن ہیلتھ کنڈیشنز میں جو ہارٹ کنڈیشنز ہیں وہ زیادہ ہیں، کینسر سے ٹریٹڈ پیشنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں. اور دوسرا ہمارا جو سوشو اکنامک بیریئرز ہیں جس میں کہ ہم جب گورنمنٹ ایڈوائز کرتی ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے سوشلی اپنے آپ کو جو ہے وہ دور رکھنا ہے تو لوگوں کو ذرا سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یعنی وہاں پہ بھی پاکستانیوں کو زیادہ سمجھ نہیں آ رہی جس طرح پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب اتنا وقت آپ نے دیا، تھوڑی دیر مزید ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اردو بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جو میرے مہمان ہیں تو وہ اردو سپیکنگ ہیں، تو میں نے ان سے بات کرنی ہے. تو اس سے پہلے جب ہم وقفے پہ جا رہے تھے تو مسٹر شکیل پوری صاحب سینئر کنسلٹنٹ ہیں ہیلتھ کے اور میرے ساتھ موجود ہیں یو کے سے، ایسوسی ایشن آف پاکستان فزیشینز اینڈ سرجنز کے ہیڈ ہیں وہاں پہ یو کے میں. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، انہوں نے بہت نرم الفاظ میں ہمیں بہت ساری باتیں سمجھا بھی دی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو ہم پاکستان میں جو کچھ کر رہے ہیں کرونا کے ساتھ وہ وہاں بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ بات نہیں مانتے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے شاید کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں وہاں پہ بھی پاکستانی کم ہی ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، ہم ایک بات کہتے ہیں کہ یو کین ٹیک دا پاکستانی آؤٹ آف پاکستان بٹ یو کین نیور ٹیک پاکستان آؤٹ آف پاکستانی. تو ہم لوگ جو بھی ہیں، ہماری زبان، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، خبریں اور سارا جو رکھ رکھا ہوا ہے وہ تو سارا پاکستانی ہی ہے. اس معاملے میں ہمیں کچھ دیکھنا ہوگا کہ دنیا کی جو قومیں جنہوں نے کہ اس پہ کنٹرول کر لیا ہے انہوں نے کیسے کیا ہے. مثال کے طور پہ نیوزی لینڈ ہے، جرمنی ہے، جو کہ اپنی یہ لاک ڈاؤن جو ہیں اپنے وہ نرم کر رہے ہیں اور کھول رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو جس طرح آبزرو کیا ہے اس سے ایک تو ان کا وہ جو پیک اوپر جا رہا تھا ڈیزیز کا، اس کو ایک تو انہوں نے اس کو فلیٹن کیا بلکہ اس کو اب ٹھیک بھی کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول میں لے کے آ رہے ہیں بڑی اچھی طرح سے. تو دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ، ہم لوگ جو پاکستانی میڈیکل پروفیشنلز پاکستان سے باہر ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے ہی دھڑکتا ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہماری آرگنائزیشن نے جب سے یہ ایپیڈیمک شروع ہوا ہے پاکستان میں ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کے معاملات شروع کیے ہیں. ہر سنڈے کو پاکستان کے 8 بجے شام کو ہم یہاں سے جو ہمارے سینئر کنسلٹنٹ انیستھیسسٹ ہیں جو کہ آئی سی یو میں وینٹیلیٹرز پہ کام کرتے ہیں، وہ ان کو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کر رہے ہیں کہ پراپر طریقہ کیا ہے وینٹیلیٹرز کو استعمال کرنے کا.
ہم نے 2 سنڈیز کو یہ کیا. پھر ہم نے جو ہمارے فرنٹ لائن کے اوپر پاکستان کے اندر جنرل پریکٹیشنرز ہیں جن کے پاس کے پیشنٹ سے پہلے جاتا ہے یہ جو کرونا وائرس کی یا جو بھی سمٹمز کے ساتھ, ان کو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا پیشنٹ کے ساتھ, ہم نے وہ ان کو ٹریننگ دی ہے. اور لاسٹ ون جو تھا وہ جو اپنا جو پیشنٹس ہیں جو حاملہ خواتین ہیں جن کا کہ مطلب بچہ ہونے والا ہے, ان کے کیا معاملات ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے, اس کی ٹریننگ دی ہے. تو ہم لوگ اس کے اوپر اتنا کام کر رہے ہیں کہ جتنا ہماری کیپیسٹی میں آتا ہے اپنے کام کرنے کے علاوہ. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی خدمات ہیں اور اس کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں, لیکن آپ کا اپنا وطن ہے, آپ کو کرنا ہی ہوگا. یہ وہ جو لوگ یہاں پہ پریشان ہیں کہ ان کے بچے جو وہاں پہ ہیلتھ کی اس سے شعبے سے وابستہ ہیں, تو ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, یا وہ جو حالات تھے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں, آخر میں کوئی کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیں جن لوگوں کے بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ سب بہن بھائی ہیں, اور ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشین اینڈ سرجنز کا ایک یہ مین مقصد ہے وہ یہ کہ جب پاکستانی ڈاکٹرز یا جونیئر ہمارے کولیگز یہاں پہ آتے ہیں ٹریننگ کے لیے یا کام کرنے کے لیے, تو ہم نے ان کو اپنے بچوں کی طرح یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. ابھی لیکن وہ جو اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے, وہ جو اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے, وہ جو اس کا مینیجر ہوتا ہے, وہ تو اس کو بچہ نہیں سمجھتا, وہ تو اس کو کہیں بھی بھیج دیتا ہے. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈسکریمنیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہے کہ کیونکہ اس کا رنگ یا یہ پاکستان ہے اس کو ہم مشکل جگہ پہ لگائیں. اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی کانسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا یہاں پہ بہت زیادہ ڈسکریمنیشن کے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا کلر جو ہے وہ دوسرا ہے تو اس کو کسی چھوٹی جاب کے اوپر لگا دیا جائے. یہاں پہ برابری کی معاملات ہیں. ابھی کافی بچے بیچارے یہاں پہ پھنس گئے تھے پاکستان سے جو آئے تھے امتحان دینے کے لیے, تو الحمدللہ ہم لوگوں نے ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا, ان کی رہائش کا, کھانا پینے کا, ایون کہ ان کی جو واپس ٹریولنگ تھی اس کے سلسلے میں بھی ہم جو بھی ہم کر سکتے تھے کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈاکٹر صاحب آپ کا جو واضح پیغام تھا وہ تو آ گیا کہ یہاں پہ امتیاز نہیں ہو پا رہا ہے, رنگ اور نسل کی وجہ سے امتیاز نہیں ہو رہا. یہی یہاں پہ پریشانی جو پائی جا رہی تھی, جو لوگوں میں پریشانی تھی وہ یہی تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہاں کیا کیا جا رہا ہے اور کیوں ہمیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آپ کی طرف سے جواب آنے کے بعد بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. مسٹر شکیل پوری صاحب صدر ہیں ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشینز اینڈ سرجنز, آپ نے بہت وقت دیا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے آئندہ پھر رابطہ رہے گا. اللہ حافظ. نو ګرانو زمونږ د کوم د برطانیا, انګلینډ او یو کې چې ورته مونږ ویو, بیا لندن او مانچسټر او برمنګم چې ورته ویو, هلته د ډاکټرانو مشر و. مونږ دې نه تپوس کړو چې ولې هغه خلک زیات مري او د هغې ریپورټونه زیات را روان دي کوم چې د چا تعلق چې پاکستان او هندوستان او بنګلادیش سره دی, یعنې دې سیمې سره دی. دې سره مونږ خبرې وکړې, دوی پکې راته خپل جوابونه راکړه, هر چا له خپل جواب میلو شوی. اوس ما سره د برمنګم نه زما صحافي ملګری زاید خټک صاحب وی چې هغوی سره مونږ د رابطې کولو کوشش کوو چې هغوی نه به هم مونږ لږ تپوس کوو چې دا ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړي او دې نه علاوه چې دا ګیر چاپېره دې وخت کې زمونږ هلته کومه کمیونټي ده, هغه کمیونټي کې دې وخت کې څه صورتحال دی. مونږ خو دلته به خلکو ویل که نه چې بس یاره تلل دي او ډېره خوشحالي ده او بس هلته ژوند دی, او هلته که کله داسې وخت هم راشي نو هغلته به دا مشکلات چې کوم دي نو به دومره زیات نه وي. کوشش کوو چې هغوی سره زموږ ټلیفون له لارې هم لاره برابره شي, خو څه ټیکنیکل مسلې دي په هغې باندې مونږ خبره اتره روانه ده. خو خبره دا ده چې دلته نه تر اوسه پورې چې دا مونږ کوم سوالونه د ډاکټر صاحب نه وکړه, دا ټولې هغه خبرې وې چې د چا د مختلفو کورنو خلکو په ډېر لوی تعداد کې مونږ ته ټلیفون کړی, مونږ ته خپل حل ویلی چې زمونږ هلک دی, زمونږ جینۍ ده, هلته ډیوټي کې لګیا دی, هغې ته په اسپتال کې د دستانو اچولو اجازت نشته, هغې ته په اسپتال کې د ماسک اچولو اجازت نشته, هغې ته په اسپتال کې د هغه پی پی ای ورته وایي د هغې اچولو اجازت نشته. او ورسره دا خبره کړې وه چې هغلته دا دې دپاره د اچولو اجازت نه وي چې مریض چې کوم دی هغه د دې نه ونه یېرېږي چې دا د دومره ډېر شی نه ولې اچولي دي او په هغه باندې بیا بد اثر پروزي. نو دې د وجې مونږ کوشش وکړو چې مونږ د هغه ځینې له غوندې اصلي صورتحال راولو, او صورتحال د راغستو په دې باندې هم زیات ضروري و چې هلته کوم تعداد چې کوم را روان دی نو د هغه زیات و. او زید خټک صاحب سره زموږ رابطه وشوه. زید خټک صاحب په پروګرام کې هرکلی. زید خټک صاحب مونږ خو ډاکټر صاحب سره خبرې وکړې, هغه خو وایي چې دلته په
انګلستان چې ورته وي، انګلند چې ورته وي، یو کې چې ورته وي، هغوی چې په دې کې امتیاز نشته او زمونږ خلک ځکه زیات دلته متاثره شو یا وفات شو چې دا چې کوم د هیلث شعبه ده نو په دې کې مونږ زیات یو، مونږ په دې کې ډاکټران هم مونږ زیات یو، په دې کې مونږ کمپاوډران هم مونږ زیات یو، نرسان هم مونږ زیات یو، نور چې کوم کار دی هغه هم مونږ زیات کوو. هلته په کمیونټي کې خلک څه سوچ لري په دې هکله باندې؟ آیا داسې څه خبره شته چې مونږ ته په ښه نظر نه کتلی کېږي او هغه چې کوم سپین خلک دي هغه ځان بچ ساتي او مونږ مشکل ته ور مخامخ کوي؟ ډیره مننه. نه محمود جان صاحب څنګه چې ډاکټر صاحب وویل یقینا برطانیه چې دا دلته کثیر الثقافتی د ګلونو یو ملک ویلی شي ځکه چې دلته د هر رنګ او نسل خلک چې دي هغه دلته د مینې محبت سره یو بل سره ژوند کوي. امتیازي سلوک حواله سره چې کوم تاسو خبره وکړه نو اوسه پورې څومره ټایم چې زما شوی دی نو ما چېرته هم دا نه دي فیل شوي چېرې زه چېرته ما سره دلته کې د دې رنګ یا د نسل د وجې نه څه زیاتې شوي وي. بهرحال دا یو کثیر الثقافتی ملک دی او دلته کې د هر مذهب خلک میشته دي، دلته آباد دي، خو د دې ځای کوم حکومت دي یا ادارې دي هغې هرګز د دې چې کوم روایات دي هغه هرګز د دې قسمه اجازه نه ورکوي چې څوک چا سره دې قسم ته زیاتې وکړي. خو بهرحال څومره پورې چې زید خټک صاحب دا خبر خو کلیر شو، دا راته ووایه چې دا نقصان ولې زیاتو شو؟ هلته خلک څه وایي، عام خلک څه سوچ لري چې زمونږ د خلکو نقصان ولې زیات کیږي؟ محمود جان صاحب اول که عام خلکو زه ذکر وکړم نو دلته کې چې کله د کرونا وایرس ابتدا وشوله نو خلکو دا لکه څنګه چې نن سبا زه پاکستان کې ګورم، سوشل میډیا باندې ګورم، میډیا باندې ګورم، خلک سیریس نه علي. همدغه رنګې برطانیه کې خلکو دا شی په اول کې سیریس نه اخیستل، خو بیا وروسته چې په ګاونډ کې چند کې په روډ کې په محله کې خلک متاثر. زید خټک صاحب زمونږ خو تاسو په خپله په ټي وي کې کار کوئ، زمونږ ورکوټې باندې مجبوري ده د ورکوټې دمې وخت شی ما سره اوسئ، اوس ډسکنیکټ نه شئ. ګرانو کتونکو راځو د ورکوټې شان دمې نه پس. ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هرکلې دمې ته تلو نه مخکې ما سره د برمنګم نه د پاکستاني صحافي او زما ملګری زید خټک را سره په لاین باندې موږ د هغې نه تپوس کړی چې هلته امتیاز کیږي که نه کې پاکستان او د برطانیې د خلکو ترمنځ هغوی راته ټول جوابونه راکړه. اوس ما سره وخت کم دی، زه به ته لږ تپوس کوم چې دا خبرونه هم را روان دي زید خټک صاحب چې ډېر خلک هلته د فلایټس په انتظار کې هلته ګیر دي او د هغې نورې هم ډېرې مسلې دي. که لږ زر زر هم راته وویل بالکل سره د پروګرام وخت ټایم دی د پاکستانیانو هلته څه داسې مسلې دي چې زر حل کول غواړي؟ محمود جان بابر صاحب دلته کې یو ډېر زیاتره خلک دي چې کوم پاکستان نه دلته یا سټوډنټ راغلي یا په ویزټ ویزو باندې راغلي یا ټریننګ ته راغلي، هغوی واپسي مجبوري جوړه شوې ده. دلته د فلایټ اپریشن چې کوم دی هغه بند دی. حکومت جزوي فلایټ بحال کړي دي مګر د پاکستان های کمیشن د طرفه د پی ای د طرفه اوسه پورې څه داسې انتظامات نه دي شوي چې دوی فوري طور باندې روانه کړی شي. یو یا دوه فلایټ دې ځای نه تللي دي، خو هغه اکثر داسې کېږي چې څوک د اسلام آباد تلو غرضمند وي نو هغوی لاهور ته لاړ شي، چې کوم د لاهور پسنجر وي هغوی اسلام آباد ته وړل شوي. خو د دې نه باوجود هم دلته کې ډېر زیات مسایل دي. کونسلیټ یا های کمیشن چې کوم افیسرز دي هغوی نمبر خو ورکړی دی، خو هغسې په رابطو کې نه دي چې کوم پکار وي. دې سره سره دلته د خوراک څښاک هم ډېر خلکو ته یو پرابلم دی. کوم خلک چې د پاکستان نه راغلي دي هغوی سره یا پیسې ختمې شوي دي یا مالي بحران نور شکار شوي دي، هغوی ته د خوراک هم ضرورت دی. مختلفو ملکونو ادارې چې دي هغوی دلته کې لګیا دي خپلو شهریانو لپاره خپلو خلکو لپاره سہولیات ورکړي دي. همدغه رنګې پاکستان حکومت هم اعلان کړی دي مګر د خوراک څښاک په حوالې سره تر اوسه پورې دلته څه نظر ته نه دي راغلي چې هغوی د پاکستانیانو ډېره مهرباني. زید خټک صاحب په دې باندې به کوشش کوو تاسو سره به روزانه په دې باندې انشاءالله خبره کوو. کور د ودان تاسو وخت راکړو. کتونکو دا هغه صورتحال و چې تر اوسه پورې په برطانیه کې د پاکستانیانو او هلته دوی وایي چې کوم خلک نقصان چاته رسېدلی خو دی خو چې کوم پاتې دي نو هغوی هم په مشکل کې دي. زه به اوس کوشش کوم چې د خیبر پښتونخوا چې د لاکډاون د فیز 2 چې کوم شروع کوي لګیا دی په دې باندې به زه هم لږه خبره کول غواړم چې د دکاندارانو ته ویلی شوي چې تاسو په اس او پي باندې عمل کوئ.
ټول هر قسم تاسو به کاروبار به چې کوم وي دا کولوي. د خیبر پښتونخوا سینیئر صحافي علي اکبر صاحب زما ملګری هغه ما سره دی وخت په لاین باندې ډان نیوز په پیښور کې بیورو چیف دی. علي اکبر صاحب تاسو په دې اس او پیز او په دې معاملو باندې پوهیږئ. دا حکومت څوک یو طرف ته دومره ډېر زیات کیسونه را روان دي او بل طرف ته حکومت وایي چې خیر دی بس کولوي کوي. دا څه دي؟ که تاسو وګورئ نو دا فیصله چې کومه ده په دې وخت کې نو د مجبورۍ فیصله ده او هغه دا چې وړوکی اختر را روان دی د رمضان میاشت او دا په پاکستان کې د ټول نه غټ د مسلمانانو تهوار دی. بیا په پاکستان کې د بزنس همدا څو ورځې دي چې هغه کېږي. د تېرو 2.5 راځي چې دی نو بزنس ډېر زیات خراب دی، بازارونه بند دي او غریب نواله میډل اپر میډل کلاس پورې خلک چې کم دی نو هغوی پوزیشن علاقہ کمزور ښکاري. تاسو خیالي نو مطلب ایون زمونږ ادارې چې کمی دي، زمونږ سیکټري چې کمی دي، دا خو په ویلو ډېر اسانه خبره ده چې کور کې نه محفوظ کې نه، خو هغه سم دومره نقصان کیږي چې څوک کور کې نه د خپل نوکریانو او طرف کوي. د نه علاوه د بازارونو مارکیټونو کې ډېر غټ خلک پر روزګار دي. نو کولا وخل زما په نظر خو مطلب دار چې فیصله ده ځکه چې معاشي تور باندې ډېر زیات نقصان خلکو ته رسیدلی او نو خلک برداشت کولای نشي. ورسره د کیسونو خبره چې کومه ده نو په اس او پیز باندې چې د عمل درآمد به دا ډېر زیات ضروري او دا به خلک خپل باندې هم شعور پکار د دې نه علاوه انتظامیه چې کومه ده هغه به دا یقیني کوي چې دا کیسونه چې کوم دي. تاسو دا غنئ چې مونږ خلک به دا وکړو ځکه چې مونږ خو تر اوسه پورې ډېر زیات احتیاط خلک نه کوي. بالکل ستا خبره بالکل صحیح ده او دا به اوس موږ ته د کرونا سره به ژوند تېرول هم پکاري ځکه چې د دې پته نه لګي چې دا 15 میاشتې دي، 6 میاشتې به دي، کال به دي، خو صورتحال داسې او موږ دغه شان کاروبارونه روزګارونه هر څه بند وساتو نو بیا تاسو خپله ښه پته ده چې موږ په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا چې دا نو یو غریبه صوبه ده او ټول خلک چې دی نو هغې چې په روزانه بیس باندې کار کوي نو هغه د هغوی ګزران کېږي. دې سره دا بل یو څیز مخې له راغلی تاسو به کتلی چېرې کیسونه خو راځي او ډېث ریشو په خیبر پښتونخوا کې لږه غوندې سیوا ده، خو که موږ وګورو د هغې نن وضاحت هم راغلی د NIH د طرفه چېرې دغه کې زیات داسې کیسونه دي چې هغه کسانو ته نورې ډېرې زیاتې بیمارۍ وي او صرف د کرونا د وجې چې دی نو دغه کسان چې دي فوتګۍ نه دي شوي. بل موږ سره د دغه نه د صحتیابۍ ریشو چې کومه ده هغه هم ډېره ښه روانه ده، خو بیا هم د ټول نه اهم څیز چې کوم دی هغه حفاظت دی چې موږ د بازارونو کولاو کړو، کم از کم ماسک، سینیټایزر، دا څیزونه چې کوم دی نو دا موږ له عوامي توګه باندې هم پکار دي او دغه کوم دوکانونه څوک چې بازارونه کولاوي او دوکانونه دي دغه خلکو له هم په اس او پیز باندې عمل درآمد چې دی هغه به یقیني کول پکار وي. حاجي خان تاسو غنئ چې د انتظامیه او د خلکو په شریکه دا چیلنج به دې پوره کړی شي؟ دا محمود جان ښکاري خو د اوسه پورې چې موږ څومره ولیده چې په محدوده پیمانه باندې کم ځایونه کولاو شوي دي نو څو ځایونو کې کوشش کېږي چې په دغه اس او پي باندې عمل درآمد وکړی شي. اوسه ځایونه خو داسې دي چې په هغې کې بالکل خلک دغې ته ګوري نه، خو بیا هم د انتظامیې زیاته ذمواري جوړېږي چې په ځینې ځایونو کې په کمو ځایونو کې چې دا اس او پیز نه پالو کېږي نو چې په وغورن باندې د هغوی کاروبارونه واپس بند کړي، چې کله هغوی سره دا یره پیدا شي نو خلک به هم د دې پابند کړي چې څه ناڅه خیال وساتي. ډېره مهرباني علي اکبر صاحب تاسو وخت راکړو، خبره هم لږه ایکسپلین کړه، لږه صفایي وشوه د دې خبرو کو. دا او زمونږ نن سپیشل کراس روډز پروګرام او یقینا چې نن خو زمونږ د پروګرام ورځ نه وي خو نن زمونږ د پروګرام مونږ وکړو او د خیر د پیر په ورځ به بیا نوي پروګرام او نوي موضوع سره ستاسو مخې له راځو. تر هغه وخته پورې ما او ټول خلک خپل دعا کې یاد ساتئ. د الله په امان.